14 अगस्त 2021 मुबारकी आहतों को swat 2 د انتظامیه او خصوصا د دلته کې کوم اپریټران دي کوم سټاف ته دا غوي درنګ جهان مننه کوم د رویدار صاحب مننه کوم چونکه پروګرام زمونږ د بیگانه ډیسایډ شو خو چونکه سہالات دا سیرالر چې هغه پروګرام په منځ کې ډیسکنیکټ شو او اپریټرانو یو احتجاج و چې یاره زمونږ د خپل ملک سره ډیره زیاته مینه ده او که زمونږ د هوټل انتظامیه پروګرام نه کوي نو مونږ نن احتجاج کوو. نو د دوی احتجاج په خوشحالۍ کې د بدلولو دپاره مونږ نن 14 اګست د ډډهري د دې ښکلي لوکیشن د ریور سوات 2 د دې ښکلي ماحول چې د سوات په ټوریزم کې د دوی یو مهم کردار دی او دا کردار په دې دی که د کراچۍ اسلام آباد او لاهور نه میلمانه راځي نو د هغوی د کالام او ملم جبې د تلو نه مخکې د دمې ځای چې دی هغه ریور سوات 2 دی. که یو طرف ته دوی میلمنو له خوندوري ګانې ورکوي نو بل طرف ته یې یو ښه ماحول ورکړی چې هغه زمونږ د خیبر پښتونخوا د ټوریزم په سیکټر کې یو مهم کردار لوبوي. چونکې دا اعزاز د بریکوټ پریس کلب له ورکو چې یاره د بریکوټ پریس کلب رجسټرډ کم ملګري چې دي هغه به دا کیک کټ کوي او هغوی چې دی زمونږ د دې پروګرام به نن میلمانه وي نو مونږ د دوی درنګ جهان مننه کوو او دوا دا کوو چې ریور سوات 2 چې هر کال دا خوشحالیانې مناوئ. د پاکستان په حواله د دوی محبت چې کم دی هغه هم د چا نه پټ نه دی. دا وخت زمونږ د ایگزیکټیو کونسل چیرمین ډاکټر ذاکر محمد، زمونږ د پریس کلب ملګري جنرال سیکرټري عبید فضل، مظفر شاه خان، اقبال، اعزاز، شهاب خان، دوی ته هم هرکلی وایم چې دوی نن خپل بېشماره مصروفیات چې دی هغه ترک کړل او وایي چې یاره د ریور سوات 2 چونکې د اپریټرانو دا خوشحالي ده نو په دې کې به مونږ لازمي شرکت کوو. نو زه به رویدار صاحب ته او د ایگزیکټیو کونسل چیرمین ډاکټر ذاکر محمد ته د اپریټرانو په اجازت باندې چې هغه مونږ له دلته راشي او مونږ دا کیک کټ کوو او د دې نه بعد چې دی د پاکستان کومې ملي نغمې چې دي د هغې نه خوندونه والو. تاسو د ټولو د 14 اګست مبارک شي او الله تعالی دې زموږ وطن د هرو بدو سترګو نه په امان کې د ریور سوات 2 انتظامیه چې ډېره شکریا ادا کوم، ډېر مشکور یم. ډاکټر ذاکر صاحب موجود دی. ډاکټر ذاکر صاحب د 14 اګست په حواله او د اپریټرانو د دې جذبې ته تاسو څه وایئ، په کم نظر ګورئ؟ د ټول ناول خو د ریور سوات 2 د ملګرو ډېره زیاته مهرباني او خاص کر د هغوی د سټافو او د دې ټولو ډېره زیاته مننه کوو او یقینا نن د ازادۍ ورځ ده. د ازادۍ ورځ چې څوک مناوي دا واقع په دې بلک میني او دا د دې قام باندې میني، دوی په خپله علاقه میني
او بیا خاص کر د دې کردار ته په دې ګورو چې دوی چې خلکو لکم سہولتونه ورکوي او خاص کر دلته چې ټورست راځي او د هغوی دپاره کم دیو پروګرام کړی دی نو موږ د دوی ډېر زیات مشکور یو ولې چې دا زموږ په ټوریزم کې یو اهم رول لوبوي موږ د دوی یو ځل بیا شکریا ادا کوو او خاص کر چې نن دیو د بریکوټ پریس کلب رجسټر لکم عزت ورکو هغوی دې له راویستل خاص کر زموږ صدر صاحب له چې هغه یې مهمان خصوصي دی نو زه په دې حواله باندې د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوو او دا ورته باور ورکوو چې څومره هم ستاسو دغه کردار یې نو انشاءالله بریکوټ پریس کلب به ستاسو سره ولاړي او ستاسو هره چې کومه ښکلې کارکردګي ده دا به دنیا ته موږ ښیو. درنګ جهان مننه د ایگزیکټیو کونسل چیرمن او زموږ سره دا وختي د ایم ډي رویدار چې دی د هغه ته اپریټرانو چې دی د عزت بخښلو دپاره خصوصي د آر اهتمام کړی دی نو زه سینیر اپریټر ته یم چې رویدار ته هار واچوي دا دغه کوي ذاکره لږ سره ودرېږئ. درنګ جهان مننه د رویدار په اعزاز کې چې دی چونکې اپریټران د ده سره مینه ساتي رویدار خان نن دا پال مات کړه اپریټران در سره دونه مینه کوي یو دوه ټکه وکړه بس ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم والله دې دغه شانتې په مینه محبت لري او سهیل باچا ستاسو ډېره زیاته مننه کوم تاسو راغلی ذاکر احمد صاحب خاص کر ډېره مهرباني. بالکل جی ریور سواټ ټو ته دا وخت زما چې څونه په ملک ټورست زما غږ اوري نو دلته کې د یو فیملی ماحول دی دلته که اپریټران دي هغه چې دي ډېره مننه دلته چې کوم اپریټران کار کوي نو هغوی هم یو فیملی ماحول چې دی هغه پرووایډ کړی دی خپلو میلمنو ته د خیبر پښتونخوا د ټوریزم ډپارټمنټ چې کوم دوی کوم کردار ادا کوي په هغه سیکټر کې نو دا هم ډېر د ستاینې وړ دی زه د دې ریور سواټ ټو د انتظامی شکر گزار یم زما د بریکوټ پریس کلب ملګري چې د موقع له رالل د هغوی ډېره شکریا ادا کوم پروګرام چې دی هغه مونږ د 14 اګست په اختتام کوو خو د دې نه مخکې د پاکستان زنده‌باد نعره به لګوه تاسو به مال اواز راکوئ پاکستان